بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 146 ته قانون نمبر 72 دی او د محموس قوانین شروع شو. ان شاء الله نن به موږ د محموس قوانین وایو. نو د محموس په قوانینو کې نن د راسن بوسن بیرون قانون وایو. د راسن بوسن بیرون قانون بوایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله حمزه ساکن مظهر وي. ساکن مظهر معنی چې ښکاره ساکن وي، بل حرف کې مدغم نه وي. یعنی مطلب دا دی ساکن مظهر مطلب دا چې دا حمزه وي او د پاسه په جزم وي، بس دې ته ساکن مظهر وي. ساکنی مظهر وي او مخکې حرف د حمزه نه علاوه بل یو متحرک حرف وي. متحرک زبر زیر پیش والا حرف وي. لکه ګورئ دا حمزه دی او ساکن دی، خو د دې حمزه نه مخکې دلته یو بل حرف دی، فرض کا با دی، ٹھیک شو، او متحرک دی زبر دی پی. نو د دې حمزه نه د خپل ماقبل حرف، د خپل ماقبل یعنی د خپل مخکی حرف د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دی. دا قانون جوازی دی، یعنی جایز دی که داسې وي او کنه په خپل حالت کې څنګه دی هغه شانتې وي. نو ګورئ اوس دلته حمزه ساکن دی، د دې حمزه نه مخکې با ده په دې با باندې زبر دی کنه. نو اوس وایي د دې دا زبر چې دی وګورئ اول دې باندې ځان پوهه کوي. زبر د ځان نه مخکې دا زبر دی، دا وایي چې معنی د رستو الف وي. دا څه وایي معنی د مخکې رستو الف وي. او زیر دی دا زیر وایي چې معنی د مخکې یا وي، یا رستو د رانه یا وي. او بل دا پیش دی، پیش دا وایي معنی د وروسته واو وي، واو. ٹھیک شو. نو ګورئ د حرکت مطابق دا دی، دا زبر یو حرکت دی، د مطابق حرف علتو کې الف دی، د زیر مطابق حرف علتو کې یا ده، او د پیش مطابق په حرف علتو کې واو دی. ٹھیک شو جی. امید دی په دې خبره باندې پوه شوي. نو ګورئ دلته کې په دې قانون کې وایي چې کله حمزه ساکن وي کنه او مخکې حرف د حمزه نه علاوه چې حمزه نه وي بل چې هر یو حرف وي، یو بل متحرک حرف وي، زبر زیر پیش والا حرف وي، نو د دې کم ساکن حمزه چې دی کنه د ده نه د ماقبل حرف د حرکت مطابق د دې حمزه نه د ساکن حمزه نه حرف علت جوړول جایز دي. که دا حمزه ساکنه په یوه کلمه کې وي، یعنی که په یو لفظ کې وي، لکه راسن بوسن بیرون، چې په اصل کې دا راسن چې دی کنه دا په اصل کې رأسن دی. ګورئ دا رأسن. نو ګورئ د دې حمزه ساکن دی، د ده نه مخکې زبر دی او د زبر د ځان نه وروستو الف غواړي، نو د دې رأسن د دې حمزه نه به الف جوړ کړي، نو دا به صرف داسې وي راسن. د رأسن نه راسن ویل جایز دی، جایز دی. او بوسن دی، دا په اصل کې بوسن دی، ګورئ بوسن. نو ګورئ دا حمزه ساکن دی او د ده نه مخکې پیش دی او دا پیش چې دی دا ځان نه وروستو واو غواړي. نو اوس په د دې حمزه نه موږ واو جوړ کړو، دا حمزه به ختم کړو، واو ساکن به کړو. نو دا به موږ وایو د بوسن نه به موږ سره بوسن شي، صرف واو ساکن، د حمزه نه به واو جوړ شي، بوسن شو. ٹھیک شو جی. دا قشان دا بیرون چې دی کنه بیرون وګورئ با چې دا مکسور دا زیر دی پی او د دې با نه مخ وروسته حمزه ساکن دی. نو اوس په د دې حمزه ساکن نه مونږ یا جوړه کړو، ځکه دا زیر ځان نه وروسته یا غواړي، حرف علتو کې یا ځان نه غواړي. نو دا ګورئ بیرون دی، بیرون. نو اوس وګورئ حمزه ساکن دی او مخکې ته زیر دی، مخکې حرف باندې زیر دی. نو اوس په د دې حمزه نه مونږ یا جوړه کړو، نو دا به مونږ سره بیرون شي. نو دا بیرون ویلم جایز دی او بیرون ویلم جایز دی. ٹھیک شو. دا جوازی قانون دی. او که چرته دا حمزه په جدا کلمه کې وي، یعنی یو بل لفظ کې دا حمزه ساکن په بل لفظ کې دی او وروسته یو بل لفظ دی په هغې کې یو بل حرف لفظ دی په هغې کې اخره کې یو بل حرف دی کنه. نو ګورئ د دې حمزه یعنی مطلب دا چې دا حمزه په جدا کلمه کې وي، په یوه کلمه کې وي او هغه متحرک حرف په بله کلمه کې وي.
ټیک شو نو بیا تی هم د خپل حرکت ما قبل د خپل حرکت د خپل ما قبل حرف د حرکت مطابق د حمزه ساکنه نه حرف علت جوړول جایز دي لکه فلیؤدي الذی تؤمن چې دی کنه ذی تؤمن وګوره دا زال دی زال او په دې زال باندې زیر دی او د دې زال نه مخکې دلته یا ده نو دا یا په اصل کې حمزه و نو د دې زیر دا زیر وایي چې معنی دی وروسته کم حمزه ساکن وي که نه هغه د یا شي ټیک شوه او که پیش وي نو پیش وایي چې معنی وروسته کم حمزه ساکن دی دا د واو شي او که زبر وي نو زبر وایي چې معنی وروسته کم حمزه ساکن وي هغه د الف شي ټیک شوه نو فلیؤدي الذی تؤمن چې په اصل کې فلیؤدي الذی وګوره په دې زال باندې زیر دی او دلته حمزه دی نو د دې حمزه نه دا حمزه په جدا کلمه کې دی دا ائتمنه بیله کلمه ده ائتمنه او دا الذی بیله کلمه ده خو دلته کې وګورئ د دې حمزه ساکن دی او د حمزه ساکن نه مخکې حرف باندې زیر دی په دې زال باندې زیر دی نو د دې حمزه ساکن نه به اوس مونږه یا جوړه کړو نو دا به مونږ وایو فلیؤدي الذی تؤمن ذی تؤمن دی قرآن کې هم دقه شان لیکلی شوی دی او وایو مونږ دغه شان فلیؤدي الذی تؤمن امانته ولیتق الله ربه نو دا دی فلیؤدي الذی تؤمن چې دی نو دا داسې ویلی شي او دا د دې حمزه نه یام جوړولی شي داسې ویلی شي فلیؤدي الذی تؤمن فلیؤدي الذی تؤمن ټیک شوه اوس بله یو خبره واورئ دا خبره خو دلته کې ختمه شوه اختتام ته ورسېده بله خبره داسې ده چې ګورئ کله حمزه ساکن وي په یو کلمه کې او په بله کلمه کې عموم حمزه په آخره کې راشي نو که بیا په دغه حمزه باندې پیش وي که نه په دې حمزه که پیش وي پر آخري حمزه او دا ساکن حمزه باندې که دغه وي زبر وي نه د ساکن حمزه چې دی دا په بله کلمه شروع کې وي د یوې کلمې په آخره کې حمزه متحرک دی د بلې کلمې په شروع کې حمزه ساکن دی نو دا حمزه ساکن چې دی که نه د ده نه به هم د دغې مخکې حمزه د حرکت مطابق دغه جوړیږي حرف علت جوړیږي د دې ساکن حمزه نه ټیک شوه نو وګورئ په دې آخري په دې بله کلمه کې دی قارئو په دې قارئو کې په دې آخره کې حمزه متحرک دی پیش والا دی او په دې ائتمنه کې دا حمزه چې دی دا ساکن دی نو اوس دا د مخکې کلمې دا حمزه چې دی په ده باندې پیش دی نو دا پیش وایي چې یاره دا کوم ساکن حمزه دی ده نه دی واو جوړ شي نو دا به بیا مونږ وایو فلیؤدي الذی تؤمنه په ځای باندې به مونږ وایو فلیؤدي نه یا ایها القارئ ائتمنه عموم جایز دی او داسې مې ویلی شي یا ایها القارئ ائتمنه یا ایها القارئ ائتمنه نو دا یا ایها القارئ ائتمنه رأیت القارئ ائتمنه مررت بقارئ ائتمنه د دې نه بیا مونږ جوړ کړو یا ایها القارئ ائتمنه وګورئ دلته چې کوم حمزه ساکن و که نه حمزه ساکن د هغه نه واو ساکن جوړ شو دا ځکه ته جوړ شو چې مخکې حمزه باندې متحرک ته او په ده باندې پیش دی نو د دې ساکن حمزه نه به واو جوړ شي نو دا موږ داسې ویلی شو یا ایها القارئ ائتمنه ائتمنه هم ویلی شي ائتمنه هم ویلی شي رأیت القارئ ائتمنه دا اصل کې دا دی رأیت القارئ ګورئ یا یو ساکن حمزه دی او بل کلمه کې چې دی فتحي والا حمزه دی نو دا چې کوم فتحي والا حمزه دی دا وایي چې ما نه د شاته کوم ساکن حمزه دی د نه د الف جوړ شي نو دلته کې ته دا د الف جوړ شوی دی یا رأیت القارئ ائتمنه رأیت القارئ ائتمنه او ګورئ دلته ګورئ مررت بقارئ ائتمنه دلته کې دا یا چې ده که نه یا ساکن دا د دې حمزه مکسوره د وجې نه دا حمزه نه دا حمزه ساکن نه یا ساکن نه جوړه شوې ده نو ګورئ دا اصل کې دا دی دا حمزه ساکن دی او د ده نه مخکې بل حمزه ساکن دی بل حمزه دی په هغې باندې زیر دی نو د دې مخکې حمزه مکسوره د وجې نه د دې وروستي ساکن حمزه نه یا جوړه شوه نو دا بقارئ ائتمنه چې دی د دې په ځای به موږ وایو بقارئ ائتمنه نو ګورئ بقارئ ائتمنه ویلم جایز دي او بقارئ ائتمنه ویلم جایز دي ټیک شو جی دوه خبرې شوې اوس راځو نوټ یې راله راکړی دی چې په نوټ کې راته څه وایي د دې قانون د دواړو حالاتو دپاره د دواړو حالاتو مطلب دا دی چې حمزه هم په یو کلمه کې وي او مخکې ته حمزه نه وي یو بل حرف وي او هغه متحرک وي نو د دې قانون د دواړو حالاتو دپاره شرط دا دی چې ساکن حمزه له حرکت ورکولو
د حرکت ورکولو س د ساکن حمزه لا د حرکت ورکولو څه سبب موجود نه وي، څه ذریعه موجوده نه وي. که چېرته حمزه له د حرکت ورکولو څه سبب موجود وي، یعنې څه ذریعه موجوده وه، نو بیا به پکې دا قانون نه لګي. لکه یا امو نه دی، یا امو دا په اصل کې یا مومو دی، یا مومو. نو ګورئ دلته د حمزه ساکن دی، مخکې ته زبر هم دی، پکار دی چې دا موږ په الف باندې بدل کړو، دا حمزه ساکن خو نه شو بدلولی ځکه دلته کې دوه میمونه رالل، ټیک شو، او دواړه متحرک دي. نو د دې اول میم دا پیش نه دی، دا به دې حمزه له ورکو، حمزه له به ورکو، او دا اول میم به موږ سره ساکن پاتې شي، او دا دویم میم متحرک دی، نو دا به په یو بل کې مدغم کو، یعنې ادغام به وکړو. د دې دواړو میمونو نه به یو جوړ کړو او شد به پرې واچو، نو یا مومو نه به موږ سره یا ام شي. نو د اول میم حرکت مو حمزه له ورکړو، او اول میم مو په دویم میم کې مدغم کړو، نو یا ام شو. دا اصل کې دی یا مومو، یا مومو، یا مومو دی. نو د دې میم دا پیش شي دا هم د حمزه له ورکو، ځکه دا ذریعه موجوده ده چې حمزه له به دغه راشي. نو دا به موږ سره میم ساکن شي، دا به موږ سره داسې شي. ګورئ یا ام، دا میم راسه ساکن شو، دا متحرک شو. اوس دا دواړه میمونه نه به یو جوړ کې او شد به پرې واچې، نو دا به موږ سره شي. ګورئ یا ام، یا امو، دا موږ سره یا امو شو. نو دلته کې د حمزه هغه ذریعه د حرکت ذریعه موجوده ده، حمزه له چې حرکت ورکوي، ټیک شو. اوس راځو د دې یو کلمه کې چې کله حمزه وي او د هغه نه مخکې متحرک حرف وي، د هغه مثالونه، مزید مثالونه. رأسن نه دی، رأسن، رأسن د ده نه به مونږ راسن وایو، راسن هم ویل جایز دي. دا حمزه ساکن دی او مخکې ته زبر دی، نو مخکې حرف ته د حمزه نه علاوه بل یو حرف دی او په هغه باندې زبر دی، نو د دې ساکن حمزه نه به الف جوړ کړي، نو دا به مونږ وایو راسن. او دا بو سن دی، بو سن دلته حمزه ساکن دی او مخکې حرف باندې ته پیش دی، نو د دې پیش د وجې نه به د دې ساکن حمزه نه مونږ واو جوړ کړو، نو دا به مونږ وایو بوسن، بوسن. دې ته وګورئ بوسن شو. او دا بیرون دی، بیرون د دې با باندې زیر دی، او د دې زیر نه وروسته ګورئ حمزه ساکن دی، نو د دې ساکن حمزه نه به مونږ د دې زیر د دې با د زیر د وجې نه یا ساکنه جوړ کړو، نو دا بیرون چې دی دا به مونږ بیرون وایو، بیرون، بیرون. ټیک شو. یؤمنو دی، یؤمنو، یؤمنو. نو ګورئ دلته کې په دې یا باندې پیش دی او حمزه ساکن دی، وروسته ته حمزه ساکن دی، نو د دې حمزه ساکن نه به د دې پیش د وجې نه مونږه واو جوړ کړو، نو یؤمنو نه مونږ بیا داسې وایو یومنو، یومنو. دا اصل کې یؤمنو ویل هم جایز دي او یومنو ویل هم جایز دي، ټیک شو. دا یؤمنو په قرآن پاک کې مونږ یؤمنو وایو، یؤمنو. او بعض خلق په خپل قراتو کې یومنو وایي، د افریقي طرفونو خلق یومنو وایي، ټیک شو. نو هغه ویل هم جایز دي. دا یأمرو دی، یأمرو، یأمرو. نو ګورئ دلته یا باندې فتحه ده او د دې نه وروسته دا حمزه ساکن دی، نو د دې فتحې د وجې نه د دې حمزه ساکن نه الف جوړول جایز دي، نو دا یأمرو ویل هم جایز دي، او دا یامرو ویل هم جایز دي. یامرو، یامرو د دې حمزه ساکن نه مونږ دا الف جوړ کړو، یامرو، ټیک شو. دا اوس وګورئ می مارون دی، می مارون په دې میم باندې زیر دی، او د دې زیر نه وروسته ګوره حمزه ساکن دی، حمزه ساکن دی، نو دا زیر وای چې مانه وروسته کم حمزه ساکن دی د نه دی یا جوړه شي، نو دا می مارون چې دا می مارون هم ویلی شي، دې نه دا یا جوړه شوه، د دې حمزه ساکن نه دا یا ساکن جوړه شوه، نو دا می مارون ویل هم جایز دي او می مارون ویل هم جایز دي، ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ سره د راسن، بوسن، بیرون جوازي قانونو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.